من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أن تمسوهن وما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق الله مولانا العظيم. دا مخکی دو زینب بیبی د طلاق و مسئلہ زید اغیلا طلاق ورکو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا پیغام د نکاح ورکو په نکاح باندې پروردگار ورطا هغه په نکاح باندې ورکړه. نو دغه په مناسبت باندې قرآن کریم حکم د طلاق و ذکر کوي. د داسې ښځې په باره کې چې خاوند یې کور ته راولي خو هغه ورته نږدې نشي، یعنی هغه کوروالی ورسره ونه کي. نو داسې زنانه حکم څه دی؟ نو داسې زنانه حکم دا دی چې په دې باندې عدت نشته او د دې دپاره که مهر مسما شوی نه نو مهر بوله نشته. البته داسې زنانو لپاره متعه بیا واجب ده او لازمه ده چې متعه به وله ورکوي، او که مهر یې وله مسما کړی و چې دې دومره مهر دی نو بیا نصف مهر کېږي، نیم مهر به وله ورکوي. او په د نیم مهر په صورت کې بیا متعه چې کومه ده نو هغه مستحب ده. د خاوند خوښه ده که ورکوي ورکوي، که نه ورکوي نه دي ورکوي. او چې کله د دې دپاره مهر مقرر شوی نه دی او دا د ازدواجي تعلق نه مخکې خاوند طلاقه کړه نو د دې دپاره متعه لازمه ده، خامخا به وله ورکوي. او متعه دا فیصله قاضي کوي. قاضي به خاوند ته وګوري که دغه طلاقي مالدارو نو د مالدارۍ تو متعه به ترې وله الي، او که دی عجزو نو د عجزۍ مطابق به ترېنه بیا دنه متعه اخلي. متعه یو جوړه جامې دي او نورې هسې پیسې ورکول دي. لکه په یو ځای مسله کې حسن زوی د علي رضی الله تعالی عنهما خپل بیبي مخکې ما تاسو ته ویلي طلاقه کړې وه او بیا یې هغې ته هسې په متعه کې 10,000 درهم ولیږل. 10,000 درهم نو دا یو یکتایي حکم دی او د هغې وجه دا ده چې دا بخاري کې حدیث راغلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام د یو زنانه سره صحابه وو چې نبی علیه السلام موږ ته ویل چې ما سره لاړ شئ، داسې یو باغ ته لاړو. هلته یوه زنانه سره نبی علیه الصلاة والسلام د نکاح دغه کړی و، نکاح یې ورسره کړی و. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د هغې خوا ته ورغی نو هغې ورته وویلې چې زه په الله باندې تا نه پناه غواړم. جناب رسول الله صلی الله داسې لاس وروړاږې لکه نه، نو هغې ورته په جواب کې ویل زه تا نه په الله رب العزت باندې پناه غواړم. نبی علیه السلام ته لاس رستو که او راووت او صحابو ته چې به دا لرې کوي او دغه دا متعه یې وله چې کوم دی ورکړه چې دا هغه زنانه چې وه هغه بدقسمته
هغې به ټول عمر بس بیا جړاګانې کولې او ټول عمر به یې لاس بروړل چې دا ما څه غلطي وکړه او چې هغې ورته ویل زه تا نه په الله باندې پناه غواړم نو هغه ورته چې اوه د الله په ذات باندې پناه غواړې دونه لویه هستي باندې زه به ستا ته پناه ده دا هغې واقعاتو ته اشاره ده چې دا یوازې د پیغمبر حکم نه دی ځکه چې هغه زنانه نه بیا د څه د عدت مسله وه او ځکه چې دا عدت چې دی نو دا حق د خاوند دی او دا حق د خاوند هغه وخت سازیږي چې کله دا احتمالي چې د دې زنانه په رحم کې چېرته بچی نه او هغه بچی خو هم د دې خاوند به نو د هغې د معلوماتو لپاره دا عدت ته په ښځه باندې د خاوند دپاره لازم شوی دی او دلته خو دا احتمال نشته د خو کور ته راوسته او خواله ورنه رګی ویستې طلاقه کړه نو دغه احتمال د سره پکې شته دی نه او دا یو خبر ده چې یو زنانه ده بطور مثال هغه دلته را او خاوند یې چېرته په سعودي کې دی او 10 کاله 12 کاله او 15 کاله 6 کاله رانه دی راغلی او دې ته یې دی چې راوړي ته ما طلاقه او دا به عدت تېری نو دا دې باندې عدت خو فرض نه دی خو دا هسې د شرعي دې حکم یو قدر و قیمت په لحاظ باندې به دا عدت تېری اگر چې دلته دا احتمال د سره دی بهرحال مولانا شیخ رحمت عثماني وی دې پورې تحقیق بوی بیا په فقه کې ګورئ دا فقهي مسله ده نو دا آیات نن په دې باندې دی یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو اے د ایمان داویدارو اے لا الہ الا اللہ وینکو اذا نکحتم المؤمنات کله چې تاسو نکاح کوئ د مؤمنانو زنانو سره ثم طلقوهن بیا دا زنانه تاسو طلاق کوئ من قبل ان تمسوهن پخوا د هغې نه چې تاسو ورسره کوروالی وکئ فما لکم علیهن من عده پس نشته ستاسو دپاره په دې زنانو باندې من عدة څه عدت تعتدونها چې شمیرئ تاسو دې لره فمتعوهن پس دې زنانو لا متعه ورکئ او دا امر دلته د وجوب دپاره دی او وسرحوهن پرېږدئ دې زنانو لره سراحا جمیله په پرېښودلو مزیدارو باندې په ښه طریقه باندې پرېږدئ دا د آیات ترجمه وه لومبۍ خبره یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو نو دا خطاب خاص دی او دا مؤمنانو ته دی او دا په دې وجه باندې مؤمنانو ته خطاب کوي چې دا حکم یوازې پیغمبر اسلام پورې بند نه دی ځکه مسله دا ده چې دا پیغمبر او د پیغمبر امت په احکامو کې برابر دي الا ما خصه مگر که یو دلیل د خصوص موجود شو د پیغمبر په باره کې نو ځان له خبره ده نو دلته لکه څنګه چې نبی علیه السلام دغه زنان سره نکاح کړی و او د کوروالي نه مخکې نبی علیه السلام طلاقه کړه نو دغه رنګې دا حکم یوازې په پیغمبر پورې مخصوص نه دی مؤمنانو دا په ستاسو حکم ام دی یا ایها الذین آمنو د ایمان خاوندانو اذا نکحتم المؤمنات کله چې تاسو د مؤمنانو ښځو سره ازدواج وکئ یعنی نکاح ورسره وتړئ او په نکاح باندې والئ دا نکحتم اصل کی نکاح دا اصل لغت په لحاظ سره دا دغه اوتې دپاره چې کوم دی دا نوم مقرر شوی دی او دا تزویج ته چې کوم دی نکاح وایي ځکه چې دا تزویج دا لار ده او وسیله ده
او سبب دی د دغه نکاح دپاره نو په دې وجه باندې دلته قرآن د هغې نه تعبیر په نکاح سره کړی دی دلته نکاح په معنا د تزویج باندې دی اذا تزوجتم المؤمنات کله چې تاسو په نکاح باندې والی مؤمنانې زنانه او قرآن مجید کې چې کوم ځای کې د نکاح لفظ راغلی دی نو هلته مراد د هغې نه نکاح د نکاح لفظ راغلی دی نو مراد ته هغه خپله معنا نه ده چې هغې ته اوتې وایي بلکې د دې خپله معنا د دې معنا دلته هغه نکاح تړل دي عقد دی او د هغې وجه دا ده چې قرآن د آداب و الفاظ استعمالوي نو داسې مکروه لفظ د هغې عمل دا قرآن نه دی استعمال کړی نو کله چې په نکاح سره تعبیر کوي کله په مباشرت سره تعبیر کوي کله په ملامست سره تعبیر کوي او کله په قربان سره تعبیر کوي او کله په اتیان سره ته قرآن تعبیر کوي آتوهن چې تاسو خپلو زنانو ته خواله راشئ تاسو د خپلو زنانو ته نږدې شئ تاسو د خپلو زنانو له لاس ویسئ تاسو د خپلو زنانو سره مباشرت وکړئ دا ټول الفاظ قرآن استعمال کړي الله رب العزت په خپل کتاب کې په داسې مسایلو کې د آدابو نه کار اخیستی دی نو ځکه وایي اذا نکحتم المؤمنات مسلمانانو کله چې په نکاح والی تاسو او عقد نکاح وکئ د مؤمنانو ښځو سره دا مؤمنانې ولې خاص کړي د کتابیاتو سره خو نکاح کیږي اوس د میمې سره او د انګریزې سره خو نکاح کیږي د مسلمان د یهودنې سره خو د مسلمان نکاح کیږي دا کتابیات دي نو دې سره خو نکاح کیږي نو څنګه مؤمنانو دا مؤمنات ټکې دلته ووایه دا د دې لپاره چې د مؤمن او د مسلم شان بدایي چې هغه به انتخاب د مؤمن او د مسلمې کوي د ضرورت په بنا باندې د کتابونو سره نکاح کولی شي خو پکار دا مناسب دا لایق دا د مؤمن د شان سره چې هغه د خپل نطفې دپاره پاک ځای وګوري ځکه چې دا خو به د بچو معلمه سازیږي آینده دپاره نو د یو کافر نه د دې خبرې څه دغه دی چې ستا بچو ته به درسته لار وښیي نو بهتره دا دی چې سړی ورسره نکاح نه کوي اگر چې نکاح ورسره جایز نو قرآن ځکه دلته داسې الفاظ استعمال که اذا نکحتم المؤمنات اوس د هرې کتابنې سره هم نکاح نه کیږي بل ځای کې د مولانا شبیر احمد عثماني دا خبره لیکلې ده چې د انګریزې سره یا د میمې سره او د یهودنې سره نکاح کیږي خو بشرطې کې چې نفوس پکې دهریت نه کړی اوس اکثر دا دغه دهریان شوي دي انګریزان دا اکثر اباحیان دي او دا یهودیان اکثر دغه شوي دي ځکه دا لوی لوی کمونستان چې دي دا ټول یهودیان لکه لینن یهودي و ستالن یهودي و کارل مارکس چې کوم دا یهودي و دا ټول یهودي و نسل دا اوس مولانا شبیر وایي چې نفوس پکې دهریت نه کړی لا ورسره نکاح کیږي او که نفوس پکې نه دهریت کړی بیا ورسره نکاح نه کیږي بیا خو مرتد ده اوس ده چې کله کور ته راوسته نو ثم طلقوهن بیا کور ته د راوستلو په جنج کې د راوستلو نه وروستو طلقوهن طلاق یې کوي تاسو دې لره یعنی طلاق ولا ورکوي من قبل ان تمسوهن پخوا د هغې نه چې تاسو مسه کوئ دې لره یعنی پخوا د هغې نه چې تاسو د دې سره کوروالی وکئ
نو دا دغه کوروالي نه قرآن تعبیر وکړه ان تمسوهم چې تاسو مسح کوئ دې لره نو زمونږ د علماو احنافو دا مسلک دی چې دا جما په ځای باندې که خلوت صحیحه وشي نو اوم کار کیږي مطلب دا دی چې ښځه خاوند په کمره کې ځان لشي او پردې راښکته کي بس دونه چې وشي دې ته خلوت صحیحه وي دا داسې مسلې دا زده کوئ تاسو دا فقهي مسایل دي دا زده کول پکار دي خلوت صحیحه څه ته وایي دقې مثال پیش کړی چې ښځه او خاوند دا په کمره کې ځان لشي ورونه پورې کړي او پردې راکاږي بس دونه کافي دی دا گویا کې د دغه عمل په ځای گویا کې دا ولاړ دی که دا عمل بیا نه شوی اوم بس بیا دا مدخول بها حسابېږي دا زنانه که مهر یې وله مقرر کړی ټولې مهر بیا کېږي خیال دا معنی نو د مخکې نه دا کې نو دا خو دې زنانه ته داسې زنانه چې طلاق شي نو خو به عدت تېروي قرآن وفرمایل فما لکم علیهن من عدت پس نشته ستاسو لپاره ای سړو په دې زنانو طلاق شوو باندې د مس نه مخکې من عدت څه عدت تېرول تعتدونها چې تاسو شمېرئ دا یو دا دوه دا درې په دې طریقه باندې او په ما لکم کې مفسرین وایي دې ته اشاره ده چې دا عدت حق د سړو دی په زنانو باندې دا عدت دا ښځه چې تېروي دا د سړي حق دی ځکه د دې دا احتمال دی چې د دې په دې خېټه کې چېرته د ده د هغه اوبو نه تکوین د ماشوم نه وي شوی وړوکی نه وي زېږېدلی په رحم کې وړوکی نه وي هغه خو د ده دی د دې سړي دی اوس په دې صورت کې دی خواله ورغلی نه دی نو دا ډېر احتمال یې نشته چې ګین د ده اوبه هغه پټي ته تللي دي او ګنې هلته به ترې نه څه چینجې مینجې احساس شوی نه ځکه چې دی ورنږدې شوی نه دی نو فما لکم علیهن پس نشته ستاسو دپاره د دې لکم دپاره دا فقهاو دغه ایستلی دی چې دا حق د سړو دی علیهن په زنانو باندې د عدت نه تعتدونها عدت څه ته وایي نه په دې دا عدت شته چې دا په میاشتو باندې تیر کی او یا په احیازو باندې دا تیر کی یو هم پرې نشته البته د داسې زنانه دپاره چې خاوند یې کور ته راولي او نکاح وتړلی شي لیکن خاوند خواله ورنشي نو د دې د مهر مسله دا ده چې که دې دپاره مهر مسما شوی و نامدار شوی و چې به طور مثال د دې 50,000 روپۍ دي 1,00,000 روپۍ دي دا یې ویلی نو په دې صورت کې د دې نیم مهر کېږي نیم او د دې دا متعه چې ده نو دا استحبابي ده خاوند باندې لازمه نه ده چې دې له ورکړي خو که د دې دپاره مهر نه وي نامدار شوی یا یې بې مهر نکاح کړی نو په دې صورت کې بیا د دې مهر نه کېږي نو فمتعوهن کې دا امر د وجوب دپاره دی د داسې زنانه دپاره متعه ورکول لازم دي او ما تاسو ته وویل چې دا متعه د دې فیصله به قاضي او جج د هغه زمانې کوي جج به دا فیصله کوي خاوند ته به وګوري
که مالدار دی د مالدارۍ متعه به ترې ولوالي او که غریب دی د غریبۍ به ترې ولوالي. اوس زنانه خو تا طلاقه کړه نو دا متعه گویا کې په داسې حالت کې د هغې طلاقول د هغې ته انتهایي تکلیف دی بلکې د هغې بدنامي مو شوه. آینده هغې ته به څوک زړه هم نه ښه کوي په نکاح کولو کې. نو دا د هغې د هغه زړه د دلجویۍ دپاره قرآن لازمه کړه چې ته به له څه ورکوې چې هغه په هغې باندې خپل زړه ټکور کړي په هغه مال باندې چې ځکه خاوند مې ونه شو نو پیسې خو مې وشوې. او وسرحوهن سراحا جمیلا او پرېږدئ دې لره په ښه طریقه. هلکه دا دې ولې طلاقه کړه؟ یاره مړه توره چوړۍ وه یا دا وه چې دا ډېره بد اخلاقه وه غټې غټې داړې وي. دا سراح جمیل نه دی هېڅ به په خوله نه وي. بس زما طبیعت ته ونه لګېده ما طلاق نو نه ووایې زما طبیعت ته ونه لګېده بس. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کلا چې په نکاح والی تاسو مؤمن زنانا ثم طلقوهن بیا طلاق کوي د مؤمنانو زنانو لرا من قبل ان تمسوهن پخوا د هغې نه چې تاسو ورسره کوروالی وکئ فما لکم علیهن من عده پس نه دی لازم ستاسو لپاره په دوی باندې عدت تعتدونها چې تاسو شمیرئ دې لره فمتعوهن پس ورکئ دې لا متعه ول ورکئ یا وجوبي ته ورباندې یا استحبابي ته ورباندې او وسرحوهن سراحا جمیلا او پرېږدئ دوی لره په پرېښودلو ښه باندې. په دې آیات کې یو څو مسلو ته اشاره راله. یو جواز الطلاق قبل البنا. یو سړی دی زنانه سره نکاح وتاړه او کمرې ورله لا نه ده سازه کړې. دا بنا دا کنایه ده د ازدواجي عمل نه پوهېږئ په دې باندې. خو عام ته ورسره دا دی چې سړی واده کوي نو هغه دپاره نوې کمره خلک سازوي په دې پوهېږئ که نه. نو د هغې نه تعبیر په بنا باندې کوي. جواز الطلاق قبل البنا چې زنانه لا د هغې دپاره آبادي سازه شوې نه ده او نه آبادۍ ته دننه کړی شوې ده د دې نه مخکې طلاق وله ورکړی شو نو یو دا جایز دی دا جایز عمل. دویمه مسله دا چې دا طلاق چې یو سړی ښځې له ورکوي مخکې د نکاح نه نو د نکاح نه مخکې طلاق کېږي که نه کېږي؟ نو د طلاق نه مخکې نکاح جمهور علما وایي دا نه کېږي. ځکه بیا خو به سړی په دې لار باندې روان وي او دا پردۍ ښځې به طلاقۍ لګیا وي چې دغه مې طلاقه کړه هغه مې طلاقه کړه. البته دا یو مسله شته چې ده تعین وکړو چې که دا پلانۍ ما په نکاح باندې واخېسته نو دا دې طلاق کوي نو د دې تعین صورت کې بیا طلاق کېږي که دا یې معاینه کړی که معاینه کړی نه و نو بیا نه طلاق کېږي. لیس علی المطلقة قبل الدخول بها عدة. دویمه مسله دا ده چې نشته په مطلقه مخکې دخول نه په دې باندې عدت بل لها ان تتزوج ساعة ما تطلقو بلکې دا پاکه ساعت بل چا سره نکاح هم کولی شي. او دا یو خبره شو دا په اساس باندې طلاق دغه د بل چا سره نکاح دی وکړي. او مطلقه قبل البناء ان سم لها صداق که دې دپاره مهر معین شوی نو په لها نصفه نیم مهر د دې شو. او ان لم یسم لها صداق او که مهر نو معین شوی نو په لها المتعه واجبه دې دپاره متعه لازمه ده
یقدرها القاضی دا به اندازه کوي قاضي صاحبه بحسب سعة المطلق و ضيقه په اعتبار د مالدارۍ د طلاقونکي او د کمزورۍ او د تنګستګۍ د هغه کې هغې ته به ګوري. نمبر 4 حرمت اذیت المطلقه بأي اذى حرام دی ضرر ورکول مطلقې ښځې ته په هره طریقه چې ورته ضرر ورکوي لکه بدنامې دا هم د هغې له ضرر دی د هغې ناکاره د هغې د ناکارۍ بیان خلکو ته کې د هغې د بې ډولۍ بیان خلکو ته کې دا ټول دا حرام عمل دی. ووجوب تخلیت سبیلها او لازم دی دې لار وزګارول لار به ورته وزګاره کې تذهب حیث شاءت ځي دې چېرته چې ځي خپل مور او پلار که به لاړ شي خپلو خپلوانو کا ته ترې بېغمه شه. او مشروعیت المتعة لكل مطلقة یو مسله دا هم راله چې مشروعه ده متعه د هرې طلاقې شوې زنانه لپاره خو دا په طریقه د استحباب باندې ده. دا بس دی بلې ځای نن ښه دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهه کړي دې سره سره الله موږ له پرې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي دې له څوک کار کوي کامیابي کړي څوک یې مخالفت کوي هدایت ورته وکړي په بدقسمتۍ تباهي کړي. الله زموږ ټولو نه راضي شي مشکلات د دنیا او د آخرت هم حل کړي ګناهونه معاف کړي خاتم بالایمان.